په جلالین شریف کې لیکلي دي چې دا ګناهونو د پرېښودلو دپاره بهترینه ذریعه هغه د الله جل شانه د جانب نه هغه روژه ده. که یو سړی دا غواړي چې زه د تقوادار او فرهیزګار شم د ګناه نه دې بچ شم نو دی د روژې هغه زیاتې نیسي، ځکه په دې سره د انسان هغه نفس او شهوات هغه چې کوم دی کابو کېږي. دا خو موږ او تاسو ټول منو چې انسان ته الله اشرف المخلوقات ویلي دي، اعلی مقام یې ورکړی دی، دا خو ټول منو. اوس د دې اعلی الله چې پیدا کړی په تمامو مخلوقاتو کې اعلی مخلوق دی، نو د دې هغه ذمواري الله په ده باندې څه کېښودلی چې دی به د نفس هغه خواهشات هغه به کابو ساتي، دی به د الله تعلق هغه به چې کوم دی برقرار ساتي، دی به د الله معرفت هغه به حاصلی. نو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې په دې کې الله جل شانه د مؤمنانو هغه د زړه خیال ساتلی دی چې تاسو باندې یوازې نه دي، او د څه لکم تتقون د دې دپاره چې تاسو کې فرهیزګاري راشي، تاسو کې عاجزي راشي او انکساري راشي، تاسو کې د الله جل شانه د جانب نه د خپل مؤمن ورور بنده سره د الله د احکامو دپاره هغه عاجزي راشي، تاسو کې چې کوم دی هغه پرهیزګاري پیدا شي. حدیث شریف